بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. اول اسپاره سلورم رکوع ده سورة البقرة آیات نمبر 32 ده. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك، فرښتو ویل ته پاکی د هر عیبنا، لا علم لنا، هیڅ علم نشته دی مونږ ته، الا ما علمتنا، مگر هغه عمره کوم چې تا مونږ ته تعلیم راکړی دی، انک بشکا انت العلیم الحکیم، هم تی ښه عالم د حکمت والی. لا علم لنا الا ما علمتنا، هیڅ علم نشته دی مونږ ته مگر هغه عمره چې کوم چې تا مونږ ته تعلیم راکړی دی. حضرت آدم علیه السلام د هغې علمي فضل او کمال چې کله فرشتو وکتل، نو فرشتو بارګاه الهي کې د الله بارګاه کې د خپلې عاجزۍ اعتراف یې وکړ نه دی، او د دې خبرې اظهار یې وکړو چې د دې سوال اعتراض دپاره نه و، بلکې حکمت معلوم کولو دپاره و. اوس دې ته د انسان فضیلت او د دې پیدایش حکمت معلوم شلو چې هغه دې نه مخکې نه پېژندل نه دی. نو دې آیات سره د انسان شرافت او علم فضیلت هغه ثابتېږي. قال یا آدم، وفرمایل رب العالمین ای آدم علیه السلام، انبئهم ته دوی ته وښایه باسمائهم د دوی څیزونو نومونه. فلما انبأهم نو چې کله هغې وښودل دوی ته باسمائهم د هغه څیزونو نومونه، قال نو وفرمایل رب العالمین الم اقل لکم، آیا ما نو ویلو تاسو ته، انی اعلم بشکه زه پوهېږم غیب السماوات والارض په غیبونو د اسمانونو او د ځمکې، واعلم او زه ښه عالم یم ما تبدون په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ، وما کنتم تکتمون او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، او زه ښه عالم یم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. فرشتو چې کومه خبره ظاهر کړې وه هغه دا و چې انسان به په دنیا کې په ځمکه کې فساد کوي او اینه به تویوي، او چې کومه خبره پټه کړې وه هغه دا وه چې د خلافت مستحق هغه پخپله دي، یعنې فرشتي دي، او الله رب العالمین د فرشتو نه زیات علم او فضل والا بل مخلوق نه پیدا کړي نه دی. نو دې دا معلومه شوله چې فرشتو نه ډېر علوم چې کوم ده علم رب العالمین پیغمبران انبیاء کرام علیه السلام هغې له ورکړی. لکه څنګه چې دې آیاتونو دا معلومه شوه چې رب العالمین د فرشتو نه ډېر علم چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام هغې له ورکړی و. یو ځل بیا ترجمې دا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا سبحانک، فرښتو ویل سبحانک ته پاکې د هر عیب نه، لا علم لنا هیڅ علم نشته دی مونږ ته، الا ما علمتنا مگر هغه عمره چې کوم چې تا مونږ ته تعلیم راکړی دی، انک بشکه انت العلیم الحکیم، هم تی ښه عالم د حکمت خاوند دی. قال یا آدم، وفرمایل رب العالمین ای آدم علیه السلام، انبئهم باسمائهم دوی ته وښایه د دې ټولو څیزونو نومونه. فلما انبأهم نو کله چې هغې وښودل دوی ته باسمائهم د هغه څیزونو نومونه، قال نو وفرمایل رب العالمین الم اقل لکم، آیا ما نو ویلو تاسو ته، انی اعلم غیب السماوات والارض چې بېشکه زه پوهېږم په غیبونو د اسمانونو او د ځمکې، واعلم او زه ښه عالم یم ما تبدون
هغه څه چې تاسو ښکارا کوي وما كنتم تکتمون او هغه څه چې تاسو پټوي وما علينا الا البلاغ المبين